تعلیم د یوې معاشرې د پرمختګ لپاره د ملا د تیر حیثیت لري، ولې کوم قامونه چې د تعلیم لاره پرېږدي نو بیا د زوال سره مخ وي. لکه څنګه چې ګوجر قام نن د تیارو د ژوند سره مخ دی. ګوجر قام په تیر وختونو کې په دې خاوره حکمراني کړې ده، ولې پرله پسې جنګونو له کبله بیشتره خلک په غرونو او خوشي میرو کې میشته شوي دي، چېرته چې نه د هسپتال وجود شته او نه د سکولونو. هم دا قام یو ځل بیا په خپلو خپو ودرولو لپاره د تعلیم سره اشنا کولو په غرض د بډخیلي پیر خوشحال بابا سیمه کې یو دستوره ترسره شوه چې پکې په ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. دستورې ته د ګوجر یوت فورم مرکزي سینیئر وایس چیرمن ملک رضا خان، ډاکټر طارق محمد علي خان، حکیم انورزاده، قادر خان، علمزیب خان، عظیم اختر، درویش خان او یو شمېر مشرانو ویناګانې وکړې او په ګوجر قام یې زور راوړو چې خپل بچیان دي تعلیم یافته جوړ کړي، ځکه چې د تعلیم حاصلول د وخت مهم ضرورت دی او د تعلیم نه بغیر انسان د دنیا د زغل نه پاتې کیږي. ویناوالو زیاته کړل چې د تعلیم نشټوالي له کبله دا قام په معاشره کې تنها شوی دی. اوس به د دې قام بچیان په هر حال سکولونو ته لیږو او د هغوی د تعلیم بوج به ګوجر یوت فورم په خپلو ولو بار کوي. تعلیم ډیر لازمي دی. نو موږ د خپل ګوجر قوم نه علاوه چې څونه پسه وه طبقه ده، څونه غریبانان دي، نو دې ته موږ وایو چې تاسو په تعلیمي میدان کې مخې ته راشئ او د ملک له او خپل ځان له ترقي ورکوي. دې سلسله کې موږ دا خبره وکړه چې تاسو په خپلو بچو باندې لکه تعلیم وکړئ، په یو بل کې اتفاق اتحاد پیدا کړئ، یو بل ته اوږه کوزه وړئ، چې مطلب دا دی لکه ستاسو د الواد چې کوم دی چې لکه دا مخ په پورته باندې لاړ شي، د دونه ډاکټران، انجینران، وکیلان، قاریان، مفتیان دا لیدل غواړي. د غونډې شریکو د حکومت نه غوښتنه وکړل چې په غریزو سیمو کې دي تعلیمي اسانتیاګانې پیدا کړي چې بې وسه خلک هم د تعلیم سره اشنا شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بډخیله، مالکند.